ډېر محترم مسلمانان، نن د سورة محمد یو طاقتور او یو بهترینه وظیفه ده. سورة محمد الله جل شانه یو وړوکی شان سورت نازل کړی دی په خپل کلام پاک کې. او محترمو دا سورت چې دی د محمد په نوم باندې دی صلی الله علیه وسلم، هغه زموږ محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام. محترمو چې ما او تاسو سره بې فنا محبت کوو، نو څوک چې د دې وظیفه وکړي الله جل شانه دغه انسان سره بې فنا محبت کوي او دغه انسان خپل محبوب جوړوي او دغه انسان تمام حاجتونه پوره کوي. نو کم انسان چې دا ختم وکړي محترمو، او صرف اووه ځله دا ختم تاسو وکړئ، یعنی اووه مرتبه دا وظیفه وکړئ، انشاء الله الله تعالی به ستاسو تمام حاجتونه هغه پوره کړي. محترم مسلمانانو، ویډیو را سره پوره وګورئ، الله جل شانه خوشحاله سات، الله تعالی مو تمام حاجتونه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېرو محترمو قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، امریکا کې کوي، سعودي عرب، دوبۍ، فرانس، قطر، هر ملک چې کوي، زما تور سره زنانه دي او زما تور سره خویندې رونه دي، نو الله جل شانه دغه خلکو ته ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو، زمونږ چې نن کومه وظیفه ده هغه د سورة محمد ده، او خصوصا موږ ته خور درخواست کړی و چې هغوی بهر ملک یورپ کې ژوند کوي، الله جل شانه دې ته ډېره خوشحالۍ ورکړي، ډېره کامیابۍ، چې هغوی په کور کې داسې څه خلک دي چې هغه مونځ نه کوي. نو محترمو او هغې خور ته مې درخواست دی چې لومبی خو هغه دپاره تاسو هغه وظایف شروع کوي، بل دا چې کور کې به ستاسو فضائل اعمال یا بل داسې دیني او کتاب موجود وي، یا فضائل اعمال بهترین کتاب د هغې نه تاسو د حدیثو درس شروع کوئ، یو حدیث روزانه وایئ، انشاءالله دا به مونځګزاره شي. بل دا چې د هغه دپاره تاسو وظیفه شروع کوئ. وظیفه کومه یوه ده محترمو؟ دا وظیفه وله انشاءالله سورة محمد وله اووه ځله ووایئ، په اوبو باندې وله دم کوئ او هغه پرې وڅښئ. خو ما ته دا هم پته ده چې هغوی قرآن نه دی لوستلی، نو لهذا هغوی ته درخواست دی چې هغه اسانه وظیفه کومه چې د الله الصمد، هغې خپل کور کې چې کم انسان دی هغې دپاره د الله الصمد روزانه 314 پیرې وایي، مخکې وروسته یې درود ابراهیمي وایي، او بیا دې په له اوبه دموي، چای دې پرې وله دموي، او په دې نیت چې الله ستا نوم الله الصمد دی، ته بې نیته ذات الله. نو زموږ د دې کور دا خلک دا خپل دا زړونه الله تعالی دا مونځ طرف ته راوګرځولی کړي. انشاءالله دې سره به اول ټیک شي، او که ټیک نه شو بیا به انشاءالله ستاسو دپاره موږ بهترین نور وظایف تاسو ته ښیو. محترمه خو چې کوم داسې حاجتمند خلک دی چې د هغوی حاجتونه نه پوره کېږي، مشکلات دي، پریشانۍ دي، نو هغوی دپاره سورة محمد سورت دی. دا په 28مه سپاره کې دی، وړوکی سورت دی دا سورة محمد. نو دا به تاسو شروع کړئ انشاءالله د خپلو حاجاتو، د خپلو بیمارو، د خپلو پریشانو، د خپلو ضرورتو دپاره انشاءالله الله تعالی به پوره کوي. وظیفه ډېره قیمتي ده او ډېره زیاته خاص ده. نو محترمو انشاءالله فریق نږده وایي، هر صورت کې الله تعالی خپل حکمت، خپل بصیرت او فایدې ږدلې وي. لهذا دا سورة محمد چې دی دا هم الله جل شانه د یو محبوب صورت دی، ځکه چې دا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دی. نو لهذا په دې نوم سره الله تعالی برکات نازلوي. دا نوم الله تعالی ته ډېر خوښ دی، ځکه که الله جل شانه د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام په محبت کې تمام دنیا ته وجود ورکړو، تمام انسانیت پیدا کو، نو انسان له به حاجات نه پوره کوي، ضرور به وله انشاءالله الله جل شانه حاجات پوره کوي. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو بالکل آسان طریقه کار دی، او طریقه کار دا دی چې تاسو به رومبی چې دی محترم مسلمانانو او داس چاره دام وکئ. دا وظیفه به څه ټایم کوئ؟ دا د ماخوتن مونځ نفس، د ماښام مونځ نفس، د مازدیګر مونځ نفس، هر وخت کولی شئ، هره ورځ کولی شئ، هېڅ خبره پکې نشته. 2 رکعته به یعنی لومبی به چې دی هغه اودس چاره دام وکئ، بیا به 2 رکعته قضای حاجات یا صلات حاجات یا صلات شکرانه مونځ وکئ. 2 رکعته هر صورت چې پکې وایي، د هغې نه پس محترم مسلمانانو دا 2 رکعته چې مو کړه، د هغې نه پس په سورة محمد راواړوئ، او 2 پیرې به درود ابراهیمي مخکې ته ووایئ، او 2 پیرې به درود ابراهیمي وروسته ووایئ، او منځ کې به 2 پیرې سورة محمد دا سورت تاسو د دې تلاوت وکئ.
بیا به یو سجده ولګئ. په سجده کې محترم مسلمانانو وفرې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس به وفرې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به ووایئ. د هغې نه پس به وفرې بیا درود ابراهیمي ووایئ. بیا په دغه سجده کې خپل رب ته خپل خالق الله ته درخواست وکړئ عاجزانه چې الله زه ډېر ګناهګار بنده یم، زه ډېر خطاکار یم الله، خو د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د برکته د خپل پاک کلام د برکت الله چې دا ما اوس تلاوت وکړه دې د برکت الله زما د حاجت مالک الله ته پوره کړي. الله زه تا ته سجده باندې پروت یم، خپل تندی خپل پوزه په تا ته سولوم په دې ځمکه باندې الله زه عاجز یم الله ته طاقتور ذات الله نو په دې عاجزه بنده باندې خپل رحم وکړي، خپل فضل او احسان پرې وکړي او دا حاجت الله تعالی ته پوره کړي. انشاءالله محترمو چې تاسو به سجدې اثر نه وي پورته کړی الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کړی وي، ستاسو مشکل به اسان کړی وي. انشاءالله دغه طریقې سره دا وظیفه وکړئ. الله جل شانه هم خوشحاله سات، الله تعالی مو آباد لره، الله تعالی مو تمام حاجتونه تمام مصیبتونه فتونه ختم کا. الله